جواب کې وی خاوند مال طلاق پکار دے طلاق راکا. صحابی حیران شو الله زما خزه سوئی زما دے خزه سرا 12 یا 10 سال تیر شوی دی پا دا 12 کالو کے دے زما طرفت عین دسترگو رب موافقم چکم دے نافرمانی نہ دکڑے. اللہ دا دے نظر ازائم پا مختز مکا دا دے غنتی بی بی ماتا ملاوی دی نشی. اللہ چی اوبو غوارم دا اوبو دا پارا زما خزه طول شپا ماتا ولاری لیکن طلاق ولی غواری. خزه طلاق ولی غواری سو وجه دا طلاق غواړي خاوند تا ویلو چې در کوم. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل دا ټوله دنیا گویا ساز و سامان دی او بیا بهترین ساز و سامان په دا دنیا کې المرأة الصالحه. راشه د صحابو خبره کوم صحابي د شپې تږي شو आवाज وکړه خزه ته خزه اوبه راکه وی خزه راپاسې د اوبې ونیولې اوبوله چې لاړه واپس راله صحابي اوده شوی دی خزه ورته ټوله شپه ولاړه ده چې سار راپاسېده سار سړی راپاسېده صحابي راپاسېده خزه ته چې وکتل خزه اوده شوی نه خزه ورته جواب کوي وی خاونده څنګه به اوده کېدم تا د اوبو اواز کړو ما وې ستا په حکم کې رانا نافرماني وشي ځکه اوده شوی نه نافرماني رانه ونشي ټوله شپه ولاړه. د صحابو خبره کوم زما محترم او د ټولو نه زیات تکالیف په هغه ښځو باندې راتله د صحابو د انبیاو په ښځو باندې. نن که زمو ستا په ښځه باندې لږ د تکلیف راغې قسم دې بیا خاوند ته وی خاونده زندگی ګوره ډېره ګرانه ده اگر چې ته وګوره الماری به جي د کپړو نه ډکوي سنگارمیز به د میک اپ نه ډکی د طعام به څه کمی ني خو لیکن معمولی غوندې کور دی انسان دی کمید کوتاهی راځي بیا خاوند ته وی خاوند د زندگی ګرانه ده. زما محترمو راشه د صحابو ښځې وګوره د المرأة الصالحه اطلاق چې کېږي قسم دی فقط د صحابو یا د انبیاو په ښځو باندې کېږي. تا ته به د خپل کورم پته ولګېږي. اوس ښځه راله ټوله شپې ګیلاس نیولی دی خاونده نافرمانی اونشي ستا په دغه کې رانه خاوند ډېر خوشحاله شه. زما محترمو ښځې ته جواب کې وی ښځې ډېر خوشحاله یم ستا نه ډېر خوشحاله یم وایه مقابله کې دې څه پکار دي چې درکم. خبرې ته توجه کوئ څه دې پکار دي چې درکم. دا ښځه ورته جواب کې وی خاوند د پرېږدول نشي راکولی نه ښځې وغواړه زړه مې ډېر خوشحاله دی او تا زما په فرمانبردارۍ کې چې ته کوتاهي هم نه ده کړې ډېر خوشحاله یم. ښځې چې په مخ ته ځمکه زما نه کېږي او څه دې پکار دي وایه چې درکم. زما محترم ښځې ورته وی خاوند نشي راکولی پرېږده. خاوند ورته وی وعده د سره کوم قسم یې وخوړه چې در کوم. وی ښه ښځه ورته جواب کې وی خاوند مال طلاق پکار دے طلاق راکا. صحابی حیران شو الله زما خزه سوئی زما دے خزه سرا 12 یا 10 سال تیر شوی دی پا دا 12 کالو کے دے زما طرفت عین دسترگو رب موافقم چکم دے نافرمانی نہ دکڑے. اللہ دا دے نظر ازائم پا مختز مکا دا دے غنتی بی بی ماتا ملاوی دی نشی. اللہ چی اوبو غوارم دا اوبو دا پارا زما خزه طول شپا ماتا ولاری لیکن طلاق ولی غواری. خزه طلاق ولی غواری سو وجه د طلاق غواړي خاوند تا ویلو چې در کوم که طلاق راکولی شي راکا ورنه پرېږدوه. خاوند ورته وی مسله پیچیده د طلاق داسې نشم در کولی. زما محترم راځه چې ځو دربار مصطفی صلی الله علیه وسلم ټول شوق سره صلی الله علیه وسلم مبارک وی دربار مصطفی ته به بوزم د نبی علیہ السلام مبارک په دربار کې به دا فیصله کېږي چې زما پیغمبر څه فیصله وکړه ښځې که د طلاق فیصله وکړه پرېږدم به دی طلاق به در کوم او که زما پیغمبر د حصارېدو فیصله وکړه ښځې بیا دې نشم پرېښودی. دغه ښځه او خاوند د طلاق دپاره را روان دي گویا دربار مصطفی ته را روان دي. خاوند په زړه کې جاړي الله
داسې ښځه نشي میلاوېدی په لاره را روان دي ګویه په لاره باندې درز وخوړه د خاوند خپه وشلېده دا ښځه خپله لوپټه رالي لوپټه په منځ باندې وشلوله د خپل خاوند هغه ګویه چې کوم زخم یې وتړه خاوند ته وایي خاونده راځه طلاق دنه نه غواړم دی حیران شو حیران دی ښځې څه مسله شوې ده اول خو تا طلاق غوښته اوس وی طلاق نه غواړم دی ورته وایي خاونده راځه کور کې درته قصه کوم چې کله کور ته ورسېده دا ښځه ورته جواب کې څه وایي د ښځې جواب ته توجه شه د ما محترمو اوس به تاسو موازنه وکړئ زمونږ هم ښځې دي تاسو ته به پته ولګېږي د ښځې د طرف نه جواب راغی خاونده ما د پیغمبر نه یو فرمان اورېدلی دی زما پیغمبر یو فرمان وکړ چې په دنیا کې ګویه دا دنیا دار الامتحان دی دا دنیا دار الانام دی دا دنیا دار التکاليف دی دا د مصیبتونو ځای دی دنیا د دردونو ځای دی دنیا د تکلیفونو ځای دی ما د پیغمبر نه جمله اورېده زما پیغمبر وفرمایل په کوم انسان کې چې ایمان وي د ټولو نه زیات تکالیف به په دا انسان باندې راځي په کوم انسان کې چې ایمان وي د ټولو نه زیات مصیبتونه به په داسې انسان باندې راځي په کوم انسان کې چې قوي ایمان د ټولو نه زیات دردونه به داسې انسان باندې راځي په کوم انسان کې چې ایمان وي د ټولو نه زیات غمونه به په داسې انسان باندې راځي ما د پیغمبر نه جمله اورېده چې په کوم انسان باندې درد نه راځي تکلیف نه راځي مصیبت نه راځي دغه بنده دی په خپل ایمان ویریږي خاونده ما ستا لس دولس کاله خدمت وکړه لیکن په دا لس دولس کاله کې ما په تا باندې مصیبت نه دی لیدلی ما وی چېرته زه د یو بې ایمانه خدمت نه کوم ځکه مې طلاق وغوښته د ماما ټول شوق سره سبحان الله ووایي ما وی په تا تکلیف نه دی راغلی هغه هم ښځې وي المرأة الصالحة نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل بهترین ساز و سامان د دنیا هغه صالحه ښځه ده صالحه یاده کړې ده هلکه داسې نه چې په ظاهر زموږ مخکې په دینداري او تقوا ترې رابهیږي داسې نه یادوم ګورې اوس خو ګورې ریا او تصنع ډېره زیاته ده اکثر خاوندان د ښځو تغې کوي یاره جي زما ښځه ډېره الله واله ده دغه نه یادوم الله واله ته نه چې خلک ورته ووایي چې ښځه دینداره ده ګورې داسې نه یادوم د ما محترم